تاسو چاته هم د معدې تکلیف نو دا ویډیو بالکل ستاسو دپاره ده. حکیم صاحب پکې نسخې خولي، دا تاسو ځان ته په خپل کور کې هم جوړولی شئ. دا راسره ووایئ. ځینې څیزونه داسې چې ګوره دا ټوټکه داسې وي چې دا ته فار د ټایم بینګ ورسره ته ټیکې، خو چې ته مسلسل کې هم به ټیکې، خو چې کله تکلیف ستا ډېر زیات وي نو هغې کې بیا پکار ده چې سړی الیکشن علاج هم وکړي. لومبۍ خبره دا یاد ساتئ چې هغه کسان چې د کومو کسانو خېټې د ډېر وخت نه سختې وي، قبضې وي، لکه یو ورځ 2 ورځې یا 3 ورځې بعد ډکې امتیازې کړي، د هغوی دپاره بهتره دا ده چې هغوی د سنامکي 100 ګرام پاڼې د سنامکي والي او 100 ګرام د پاڼې د تیزپات، دا 2 قسمه پاڼې دي. دا به دواړه مکمل پوډر کې ښه ښکلې بهترین صفوف دي کې د چمچ 4 حصه به دا خوري. که خېټه ډېره نرمه شوه نو د دې پوډرو مقدار دی د خپلې د معدې لحاظ سره ایډجسټ کړي. چېرې ما پرون نیمه چمچ خوړلې وه ډېره نرمه د هغې نه به یې کمه کړي، د هغې نه به یې کمه کړي. نو دا د هغه کسانو دپاره چې چا معده سخته وي. دویم نمبر دی کې بیا دا کار وي، ځینې کسان داسې وي لکه میکسیمم نن سبا دا دي، او د هغې غټه وجه دا ده چې د برګر، شورمې، فاست فوډ، الوګان، چپس، دا سموسي، پیکوړې دا ډېر زیات خوري. نو دې کې بیا د معدې جلن وي، معده موږ پښتو کې وایي یاره معده مې سوځي. دا اسیډیټي چې کومه ده، تیزابیت چې کوم دی، نو د دې لپاره بیا بهتره دا وي چې تاسو داسې چلو کې چې هغه کسان چې خېټه صرف چې معده یې سوځي، د هغوی دپاره یوه چونډۍ سپینه زیره، یو چونډۍ کاږه، یو شین لاچي چونکې یخني ده ځکه، او ورسره د ادرک یو انچې پیس، دا د 1 کپ اوبو کې جوش کې شنې پتې پکې نه اچوي، د دې 4 څیزونو کاوه دا د جوش کی، او دا کاوه دی روټۍ پسې 40-50 منټ بعد دا کاوه دي سکي، د هغې به د معدې دا تکلیف کم شي. دریم دی کې دا وي چې د چا په خېټه کې درد یا مروړ راځي، ټیک شو، پیچس چې ورته وي. د پیچس لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې د هغې دپاره تاسو صرف او صرف اوچه دڼیا 100 ګرام اوچه دڼیا والې، او دې سره 50 ګرام کاږه، پښتو کې سونف چې کوم وي، 100 ګرام اوچه دڼیا، 50 ګرام سونف، او دې سره چې چا شوګر نه وي نو هغوی دې ورسره تقریبا 100 ګرام کوزې مصري والی، او تقریبا 10 ګرام شین لاچي. دا د پوډر کې نو هغه کسان چې کوم کسانو خېټه کې تو یا درد مروړ راځي، د هغې دپاره هم دا بهتره ده. او هغه کسان چې کوم کسان پاخانه وکړي او په کموډ لکه د ګریس غوندې نښتي، هغه شکایت به هم الله تعالی دې سره ختموي. ماشاءالله. حکیم صاحب دا نسخې خو اسان هم دي